أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. پدې رکوع کې الله تبارک وتعالى درې خبرې بیان کړلې. اوله خبره دوباره دعوت دی بنی اسرائیل ته، او دا دوباره خطاب په دې وجه دی چې هلته خطاب و چې زما بندگی وکئ. نو دلته الله رب العالمین بنی اسرائیل ته خطاب کوي چې زما احسانات ومنئ. الله په خپل نعمتونه او خپل احسانات ذکر کوي. دویمه خبره فواتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس سره بیان شي. تخویب او یره د آخرت چې فخر په مشرانو او غلطي ارزوګانی قیامت کې پکار ناراضي. حالت عقیده توحید پکاري. درېمه خبره د وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ بشروع شي چې په دې رکوع کې الله رب العالمین و نعمتونه او یو عذاب ذکر کوي. اولنې نعمت نجات من فرعون، د فرعون نه مې درله نجات درکړی دی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ سره به دا بیان شي. دویم نعمت نجات من الغرق، د ډوبېدلو نه مې تاسو بچ کړئ، په دریاب کې مې ډوب نه کړئ، فرعونیان مې پکې ډوب کړه. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ سره به دا بیان شي. او دریم نعمت العفو عن الذنب، ګناه مو وکړله، د سخي بندګي مو وکړه، نو الله رب العالمین تاسو ته معافي وکړه. وَإِذْ وَعَدْنَا نواخله د لعلکم تشکرون پورې دې دوو آیتونو کې به دا نعمت بیان شي. څلورم نعمت اعطاء التورات، تاسو لمې تورات درکړی دی، عظیم الشان کتاب. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الكتاب سره به دا بیان شي. پنځم نعمت العفو عن القتل، د ګناه په وجه باندې په تاسو الله سزا مقرر کړه چې یو بل قتل کوي، خو بیا درته الله ردی معافي وکړله. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ سره به دا بیان شي. شپږم نعمت الحیات بعد الهلاک، چې تاسو یو غلطه خبره وکړه، یو غلطه مطالبه وکړه، الله رب العالمین تاسو باندې مرګ راوستو او د مرګ نه وروستو دوباره بیا ژوندي کړئ. وَإِذْ قُلْتُمْ نواخله دلته لعلکم تشکرون پورې به دا نعمت بیان شي. شپږم. اووم نمبر نعمت تذلیل الغمام و انزال المن والسلوى، میدان ته کې ګرمي و، الله رب العالمین پتاسو د وریځې سورې وکړه، خوراک نو، تورنجبین او مړزان من او سلوا الله رب العالمین تاسو له درکول په تیاره. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى سره به دا بیان شي. او یو عذاب انزال العذاب بسوء الادب، بیادبی مو وکړله او د الله رب العالمین حکم ونه مانه، پای کې هم تبدیلی کوله، الله رب العالمین در باندې عذاب راوستو. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ نَوَالَ بما كانوا يفسقون پورې به دا عذاب ذکر شي. نو و نعمتونه او یو عذاب. اولنۍ خبره خطاب بنی اسرائیل ته. نو الله یا بنی اسرائیل،
اے اولادا د یعقوب علیہ السلام اذکرو یاد کئی نعمتی زمان نعمتنا نعمتی اللتی زمان نعمتنا اغا انعمتو چکڑی دی ما دا نعمتنا علیکم فتاسو باندی وانی او یقینا ما فضلتکم غرکڑی تاسو علی العالمین پا مخلوقاتو دخپل زمانی علی العالمین پا مخلوقاتو دخپل زمانی باندی پا اغا دور کی میرے ټولو نه غوره کړی وی او د دیو د غوروالی وجه دام وا چې 4000 پیغمبران تقریبا الله رب العالمین په دیو کې را لېږلیو او دغه شان بنی اسرائیل په دې کې الله رب العالمین غټ غټ بادشاهانم پیدا کړیو لکه یوسف علیه السلام پیغمبرم و بادشاهم و داود علیه السلام شان سلیمان علیه السلام پشان او په دغه آسمانی کتابونو کې د 3 کتابونه الله دی بنی اسرائیل لور کړیو تورات انجیل او زبور نو دا دیو د غوروالی وجوا سورت آل عمران آیت نمبر 110 کی الله رب العالمین فرمائی چې دا امت غوره دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت او دلته الله رب العالمین بنی اسرائیل ته وایي چې دا په ټول مخلوق غوره دي نو موږ معنا وکړه چې د خپل زمانې په خلکو باندې غوره دي بنی اسرائیل په هغه دور کې غوره و خو چې کله امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو اوس په ټولو امتونو کې دا غوره دي واتقوا ویریږئ یوما د سزا د هغه ورځې نه لا تجزی چې بدله به ورنکي نفس یو انسان عن نفس د بل انسان نه شیئا داسې شي ولا یقبلو او نه به قبول کړلی شي منها د دې انسان نه شفاعت سپارش ولا یؤخذو او نه به واخیستلی شي منها د دې انسان نه عدل څه جرمانه ولا هم ینصرون ولا هم او نه به دیو سره ینصرون څه مدد کولی شي دنیا کې د مجرم د خلاصۍ دپاره 4 لاري اول نمبر دا څوک جرم وکړي نو هغه وتښتي یو بل کس راشي د هغه په ځای باندې وایي دا جرم ما کړی دی لکه اکثر بهر ملکونو کې لایسنس وغیره ورسره نه یا هغه داسې چې علاقه یې ځان خلاصولی شي چل ورځي نو هغه وایي زه ته ځه او وایي دا جرم ما کړی دی بل یو کس رامخې ته شي هغه سره لایسنس وي دویمه طریقه په دنیا کې د خلاصي دا ده چې څوک جرم وکړي نو غټ غټ خلک وګوري ځان له لوی لوی افسران او هغه ورله سپارش وکړي درېیمه لار د خلاصۍ په دنیا کې دا ده چې څوک جرم وکړي نو هغه مال دولت ولګوي رشوت ورکړي او ځان خلاص کی 4 نمبر لار د خلاصۍ په دنیا کې دا ده چې خلک راپاسي او دغه مجرم داغه دپاره احتجاج وکړي روډونه بند کړي جلسې جلسونه وکړي نو په هغې سره دا مجرم را خلاص شي الله وایي د قیامت په ورځ باندې به دا 4 واړه لارې بندي بلکې انسان چې خلاصیږي نو په صحیح ایمان باندې خلاصیږي او په صحیح عمل باندې خلاصیږي صحیح ایمان او صحیح عمل د الله منل او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه په دې باندې بخلاصیږي نور دا 4 وانه لارې دا بندي وي او په خپل عمل چې خلاصیږي په صحیح عقیده باندې خلاصیږي دا په قرآن کریم کې ډیرو ځایونو کې دي لکه سورت لقمان 33 نمبر آیات سورت فاطر 18 نمبر آیات سورت معارج 11 نمبر سورت یونس 54 نمبر سورت رعد 18 نمبر سورت مائدہ 36 نمبر آیات او سورت آل عمران 91 او سورت البقرہ 123 نو الله تبارک و تعالی وای دا 4 ونه لارې به په آخرت کې دا بندي الته بیا په کار ناراضي د دې آیاتونو ترجمه دوباره واورئ
یا بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کئ نعمتی اللتی زمان نعمتنا اغا انعمتو چې ما انعام کړی دی علیکم پتاسو باندې وانی او یقینا ما فضلتکم غوره کړی تاسو علی العالمین په مخلوقاتو د خپل زمانی واتقوا ويریږئ یوما د سزا د هغې ورځې نه لا تجزي چې بدله به ورنکي نفس یو انسان عن نفس د بل انسان ته شیئا د هیڅ شي ولا یقبلون به قبول کړلی شي منها د دې انسان نه شفاعت څه سپارشه ولا یوخذو او نه به واخیستلی شي منها د دې انسان نه عدل څه جرمانه او څه فدیه او څه رشوت ولا هم او نه به دیو سره ینصرون څه مدد کولی شي سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك